زار ته یو دوه روایت وایم بیا زه خپل خبرې ختموم وخت تقریبا نږدې دی خدا یاد لري دا دی پر ارته وایم چې بعضې تاسو به وایي چې مفتی صاحب موږ په کتاب کې دام لیدلی دی هغه دا بیان نه کړ الګ زیات فضیلت والا دی صاحبانو دا یاد لري څنګه چې ډاکټر ته د یو شي پته لګي چې دا دوی ایکسپایر ده او دا دوی کمزوري ده او دا دوی د اعلی کپنۍ ده او دا د لږ ادنا کپنۍ ده نو ستا خو شوق دا مریض انسان چې کنه کله د میډیسن دکان ته ور داخل شي هغه دا ټولې دویګانې ما خوړلې وای خو بس چې نن ټیک شوی وای خدا سي خو نه کنه ستا لپاره خو به هغه نسخه د دغه دکان نار ته ملاوږي چې کومه نسخه ته مستند ډاکټر لګلی هغه دوی نو دا سي مونږ تم پته لګي چې دا حدیث دومره زور دی په دې کې دومره زور دی دا بیانول پکار دی دا بیانول نه دی پکار دا سي هر ځان نه بلکیر کې فقیر نه جوړوي چې چرته کتاب کې خبرې نو هغه خامخ صحیح می ډېرې خبرې داسي چې هغه صحیح نه دي مونږ به هغه خبره منو چې د خبرې سند موجودي او د خبرې حواله موجودي بس اس تعویل ماویل دیتا سنن سنائی بات او قصے کہانیاں هغه موتا نشو منلای او چې کوم یو انسان په سنن سنائی قصے کہانیاں باندې اعتماد کنو اغوی لیار بیا داسې ګس طرف ته وتلی داسې بل طرف ته ځي او چې کوم مستند خبرو باندې روان نو الحمدلله هغه اصحاب الیمین دي خدای پاک جل جلاله په صراط مستقیم باندې رواني خپل ځان او رسول الله جنت په طرف باندې بیا ځي نو دا سينه ځکه موږ نه بیانو چې هغه خبرې قابل نه دي خدا دوه خبرې زار تکوما او دا ز په سپیکر باندې اول لیامه چې دا خبرې ضعیف دي دا دواړه احادیث دي ضعیف دي علما خو بیام په ضعیف باندې په عمر کې یو ځل عمل کړل ان شاء الله ثواب په خدای پاک جل جلاله دل درکې خو علما په کې خبرې کړې دي چې په سند کې بعض راویان داسې دي چې هغه کمزوري دي یو حدیث دا عبد الله ابن عباس ته رضی الله عنه او یو حدیث د حضرت ثوبان دی رضی الله عنه خدا دواړه کمزوري احادیث دي خو بیام کې یو انسان طاقت نو الله جل جلاله خو ډېر کریم او مهربان دی په دې کې چې کوم فضیلت ذکر دی کنه دین په لکاو کروڑاو درجه باندې زیات فضیلت الله تعالی ما تعالی را کول شي ځکه الله ډېر مهربان دی داغه مهرباني انتها څوک معلومول شي داغه د کرم انتها هیڅوک نشي معلومولای خو خیر د خبره به بیا هم هغه کوي چې کوم ثابتي عبد الله ابن عباس یو حدیث دی او دا حدیث ضعیف دی او هغه داسې دی چې عبد الله ابن عباس فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکو فرمایل چې کوم یو انسان د رجب المرجب د میاشتې اول ورځ نه اول ورځ د پیل ورځ روزه اونسي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دغه انسان ته د رجب المرجب د پیل ورځ روزه په وجه باندې دی شو کالو ګناهونه الله تعالی معاف کوي او دیشو کالو گناهونه اور تعالی او بیا فرمای چې کچا یا دویم ورځ روزه ونیوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای عبد الله ابن عباس د دو کالو گناهونه اور تعالی جل جلاله نور معاف کا او بیا فرمای چې کچا دریم روزه ونیوا رب لا یزال پاغه باندې یو کال گناهونه نور معاف کا یعنی په دریو روزو باندې چې کوم 1 2 3 درې روزي دي درې شو کالو گناهونه رب لا یزال انسان ته معاف کوي خودو سند کې لږ غونډه خبر شته ضعف پکې ضرور شته دغه حدیث دا کوم حدیث چې د عبد الله ابن عباس والا دی په دې کې ضعف ضرور شته خو چې چا درې روزه د رجب المرجب 1 2 3 والا ونی وي درې شکالو عبادت شې د ګناهونو عفو خدای پاک جل جلاله دغه انسان تکا او یو چې کوم بل حدیث ته دویم نمبر بعض علماء بیانی خدا دومره په وسوق باندې بیانول لی پکار دا د ثوبان رضی الله تعالی عنہ مبارک دا ډېر عجیب حدیث دی هغه روایت ته په دغه ثوبان رضی الله تعالی عنہ په دغه حدیث کې ضعف دی دا حدیث هم ضعیف دی نو دومره په وسوق باندې دا بیانول لی پکار خو بیا دا حدیث دا څه دی چې ثوبان فرمای رضی الله عنه چې یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره په مقبره باندې تیرېدم نو چې حضور مبارک کله په دغه مقبره باندې تیر شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ډیر اوژړل په دغه مقبره کې اوژړل او بیا یې خدای پاک جل جلاله ته دعا وکړه او دغه خلکو لپاره استغفار بخنه وغوښته او داغه نه پس یې وی ثوبان سے چې ما نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ولې وجړل چې پیغمبر علیہ السلام راته فرمایل چې دغه مقبره والا خلک چې دي
د قبرونو والا خلق چې دي دا معذب دا ډیر په عذاب کیو ځکه زما داسې انسانان چې هغه په عذاب کې رسول الله فرمایي زه نشم برداشت کولی نو ما خدای پاک تعالی سونه اوچت کړه او غي د پاره ما بخنه او مغفرت دعا وکړه نو صوبانا زما په دعا باندې الله تعالی د دوی په عذاب کې تخفیف راوسته زما په دعا باندې الله تعالی د دوی په عذاب کې ډیر کمواله راوسته نو ځکه ما وژړل هغه خبره پیغمبر علی السلام ورته وکړه دغه وجه زما د جړاوه او بیا یې څورته وی چې صوبان مبارکه رضی الله عنه دا هغه ټوکړه عجیبه ورته فرمایي صوبان مبارکه که دغه خلکو په خپل عمر کې یو ځل صرف یو ځل د رجب المرجب یو روزنی ولي وای او یو شپه د الله تعالی عبادت کړی وای نن به دغه خلک الله په قبرونو کې نه وای معذب کړي ورته فرمایي نن به خدای پاک دا عذاب دوی له په قبرو کې نور کولای که په خپل عمر کې صرف یو ځل په رجب المرجب په بزرګي میاشت کې یو روزنی ولي وای او یو یې د شپې څخه کړی وای یو شپه خدای پاک ته یو 2 رکعاته 10 رکعاته 8 رکعاته نفل کړی وای په عمر کې دا کار یو ظلم کړی وای صوبان مبارک نن به دغه کسان چې کوم عذاب کې مبتلا ولید خدای پاک به د قبر په عذاب کې دا خلک نه وای مبتلا کړي نو ګوره په دې باندې چې په یو روزه رجب المرجب میاشت او دغه یو شپه عبادت باندې خدای پاک ما واست عذاب قبر نه خلاصي چې ډیر سخت ځای دی او ډیر د تکلیف والا ځای دی او ډیر د تیرو والا ځای دی او ډیر د تنهایی ځای دی او ډیر د خوف او د یری ځای دی خدای پاک دې زموږ استاد ټولو لپاره د جنت باغچونه باغچو ګرځي هغه ځای ما استاد لپاره په یو روزه د رجب المرجب او د یو شپې د بزرګي د میاشتې په عبادت باندې ختمي دا ډیر د فضیلت والا خبره ده دا ډیر د عظمت والا خبره ده دی حدیث کې بعض علماء فرمایي چې ضعیف حدیث دی خو بیا په ضعیف حدیث باندې چې مونږ عمل وکړو رب لا یزال به ان شاء الله تعالی مونږ تاسو سره کوي پاغه باندې خامخ ثواب برکي نو صاحبانو سره ملاګانې به اوتړي ها او دا دنیا شغل د دې خپل ټیمي او بیا چې کور تراشي لک سړی نفل زیات کا او خصوصا ګنانا په دغه میاشت کې خامخ خزان اوساتې چې کوم کبایر دي خدای پاک جل جلاله د مونږ په دغه میاشت کې د روزو د اطاعت او د ذکر او اذکار د خیرات صدقات څومره نیکی دی خدای پاک دې مونږ تاسو ټول له توفیق راکا الہ العالمین دې دا غینه پس ما او تا نه قبولم کا او په خیر او په عافیت تزما او ستا خدای پاک په صحت باندې رمضان کریم مبارک میاشت ته ورس